وخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غونډه چې جوړه شي ایږي د یو صدر ضرورت دي نو زه د نن جلسې صدارت ګلمس کاکا له ورکوم امید کوم تاسو به تایید کوئ. د صدارت کوټه ګلمس کاکا سنباله نو الیکشن دی بلدیاتي الیکشن دی بلا امیدواران ولاړ دي 11 جنرال سیټ لري او سلور کسان دي سلور یوت لري وګورئ چې څوک د حق کاری چا خدمت کړی وي د کلي هغه له ووټ ورکوي او وګورئ چې چا بغیر حکومتي سوهدي بغیر څه ناظمۍ خدمت کړی وي هغه له ووټ ورکوي. نو دا له پته ده ورونو چې زم یو ممبر پاتې وم دې نه مخکې په کونسل کې څلور کاله مخکې د یوت ممبر وم پرون بله ورځ دلته یو جلسه شوې وه او هغه چیلنج راکړی چې دلته یې څوک داسې جلسه وکړي نو راشه نن وګوره او چې څنګه ما له سوال جواب او ما علیه السلام ته قبول دی او زوره مې ټول دلته جلسه کوي نن له پرون جلسه کوله ځکه د غرور او تکبر خوشی نه دی غرور به چرم نه کې غرور صرف اهل پاک ذات سره مزه کوي ته غرور کله جوړې داسې جلسه څوک نشي کولی راشه وګوره مړه ستا د جلسې په دوه شانته خلک دلته ولاړ دي تا ولې هفته محنت کړی نن نه صرف دوه ورځې نو موږ ته له پته ده ما هم څلور کاله تېر کړي د یوت ممبر یم او بله ورځ یو هفته کېږي ما د محله ترکانانو په جلسه کې یو خبره کړې وه چې ما له سپورټس فنډ میلاو شوی د حکومت د اړخ نه هغه راشي ناظم ته 1,20,000 روپۍ وي 1,20,000 روپۍ کېښوي ماله پنډه د کلاړیانو لپاره چې دوی ته به دې کلاړیانو ته ټیټونه اخلي بیډونه به ولې اخلي چې اجلاس ختم شو ما ویل ناظم صاحب کسان به راووالو ټول ټیمان دلته به کېنو د هټ کلي چې څومره پلیران دي متفقه به یو میټینګ وکړو دای مشورې مطابق به هلته ټیټونه بیډونه چاله چې څه ضرورت دی به ورته وایو ناظم صاحب ویره اوس خو زه نه یم اوسګار یو هفته پس دا په پیله میټینګ کې دا خبرې شوې وې زمونږ بیا
هفته تېره شو بیا نو د بل میټینګ چې راشو بیا مو ولوي لکه دا زه دې لپاره وایم چې بله ورځ زما مشر ویلي وي چې موږ سره ټایم نه و پنځه ځکه واپس لاړو نو تا سره د نوجوان دپاره ټایم نشته د یوت فنډ دپاره سره ټایم نشته او د یوت ممبر ته د فنډ څه ضرورت دی نو ته یوت ممبر بیا ځان سره څه ډول دی ته مو د یوت ممبر زه سره خپل پوزیشن ما بله ورځ کلیر کړی ځکه چې کلاریان به وایي چې دی د یوت ممبر او ته مونږ ته څه نه دي کړي ما اته کیسه مې لوبولې وي اته ماسټر لیګې مې لوبولې وي ټول ټیمان مې د خپل شاید نه لوبولې وي خپل ټیمه چې څه هر خبره وکړه د جیب نه مې کړي که چاته مې 100 روپۍ ورکړي که 1500 مې ورکړي د خپله جیبه مې ورکړي الله ګواه دی که 1 روپۍ مې راکړي او چې اوټ ورکوي په ښه اخلاقو ورکوي په ښه کردار ورکوي زه تاسو ته دا وایم امان الله ماما مونږ ولې چونه وکړو ګوره داسې د الیکشن نه دی ګټلي نه چېرته ناظم پاتې دی نه چېرته سرکاري عهدې باندې پاتې دی الګوانۍ راسي 18 سال عمر کې راوتی و نه یې چېرته څه کار روزګار کړی دی همدغه این جي اوز کې ګرځېدو ینګ ویلفیر سوسایټي تنظیم یې جوړ کړو تنظیم خدای پاک پکې دومره برکت واچولو چې تنظیم دومره غټ کار وکړو پہلا کارنامے لیٹرینو راوړه او فټ کړي کې متعارف کو کوم کور کې چې لیټرین نو ایته لیټرینو ورکړه بیا یې څه کار وکړ بیا یې 1,36,000 روپۍ منظوري کړي د یو انجیو نه او ور فټ کړي کې خرچه ولګولې دا اسمان چې راشي او یو څو خبرې وکړي شارټ کټ صادق حاجي صاحب زمان کلی قدرمندو عزتمندو مشرانو کشرانو ظلمو زمان د طرفه تاسو ټول نه پخیراله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دا الله د هم نفس یو د نبی صلی الله علیه وسلم او نمبر یو مشران مو مقرر کړي وي او د نمبر مو ورکړي وي یو پکې ناظم شوی وي او ګوزم دې ته تیاری نو راما کې دي شي او په دې ورور ولاړ دي څوک صداوي کوي څوک صداوي کوي ازمریان پکې ولاړ دي نو کلیوالیو د زمرونه نه یریږو مونږ پټ کلیوالیو د زمرونه نه یریږو او مونږ انسانان یو بس د یو الله یریږو جلسو کې امان الله رور په مثال د یو لوی غر دی امان الله رور په مثال د یو لوی غر دی د مشرۍ او کونسلرۍ په ټولو شرطونو برابر دی او تاسو ته وایي چې په دې کې کم داسې بل معتبر دی او چا چې د دغه بینۍ کوزې کړي دي او وی چې دی به کښېني نو په خېټه کې زړ دی او پرتو کې زیړ دی ډېر حاجي صاحب ډېر ښه تجویز یې پیش کړی خو څوک پرچه کوي نو واپس کې شئ اوس به زه د خپل ناظم امیدوار سابقه ینګ ویلفیر سوسایټي صدر او موجوده ناظم امیدوار صدر احمد الله خان د دولت پروګرام چې راشي او خپل زیرونه خیالات یې اظهار وکړي صدر احمد الله خان پکې زمونږه پکې زمونږه پکې زمونږه هیڅ زمونږه هیڅ زمونږه ناظم احمد الله ناظم احمد الله بسم الله
الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير علي هي علي ولا تاسو لایټ مخامخ ته وې دا څه شنو ما سره پښتو جماعت ډېر قابل احترام مشران انجوي او پینداس دوستان السلام علیکم علي ملګرو خبرې دې مخامخ لایټ ته بالکل دا ماما پځه کدي لګدا سي اجي سره اخو لہذا کاری نه وي لګدا سي خپل پروګرام ته تصور کوم چې ان شاء الله خاموشه لګا بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم جناب کلی مشرانو کشرانو وعلیکم السلام تاسو ته ټول شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ په ګڼ تعداد کې راغلي یې په لږ ټیم کې موږ ټول یو مقصد دی چې مقصد ته راغون شو چې بلدیاتي الیکشن دی دې الیکشن لپاره موږ د کلی لپاره یو مشر ټاکو مشر مطلب دا دی چې لکه بس موږ لارې کې څنګه راغلو پلانې وردا موږ له یو سنجیده سوچ پکار دی موږ له مشر پکار دی چې جرګې کولې شي څنګه فیصلې کولې شي عزت د کلي عزت راوستې شي کته عزت اړې ته لاړ شي چې کم از کم دومره د هغه ډکو نه خلک شرمېږي چې هغه له پاتې ودرېږي په خیر راغی دا نه چې هغه ورشي او بس هغه خپله ورځي او څنګه چل دی نو موږ وایو چې موږ امان الله خان دې وجې زړونه دی چې بیا څنګه د کلي مشوري به کوي تاسو خپله سوچ وکړئ چې څومره کلو کې ګورئ تاسو به تلي څنګه کلو کې جرګې کېږي ملکې کېږي نورو کلو کې خطره ندرنې دیني ای کې ناستي په دې روپ فیصلې کېږي څنګه فیصلې نه ډېرې شوې نه حجرې شوې نه جومات شو چې جومات کې به فیصلې کوو پلان هغه ونه شو نو کم از کم موږ له یو سوچ پکار دی دا موږ له موقع ده چې موږ داسې کسان چناو کړو چې هغه زموږ د کلي عزت وساتي د هغه عزت چې څوک کوي نو د کلي عزت شو چې د کلي عزت راځي نو زموږ د ټول عزت شو نو موږ له دا پکار دي چې امان الله خان سره ملګرتیا وکړو بل څنګه منشور دی موږ په دې نه راوځي چې بس پاکستان دا زنده‌باد هغه زنده‌باد موږ یو منشور مداري ناصرہ جرګې جوړو هر کلی محله کې یو جرګې دغه محلي په سطحه بیا به د محلي په سطحه چې کوم دی دغه راځي د کلي په سطحه هغې نه به یو محلې نه به یو مشر اخلو هغې نه بیا یو جرګه جوړو د کلي په سطحه څنګه څه مسله راځي د خامخا کلي کې جنګ جګړه راشي د نور څه مسله راشي نو هغه جرګه به د هغې فیصله کوي دا نه چې بس زه به کېنم امان الله یا بل او بس کور کې او بیټک کې به کېنه به نه زنګ به مسلې زنګ جرګې که زنګ د کلي پنډ راځي پنډ خو به خامخا راځي دا یو وایي زه بېلته نه راوړم بل وایي زه به دلته نه راوړم موږ له پته چې دا څنګه راځي ځکه موږ کلي ته کروڑونو روپۍ بغیر کوټې نه راوړي نو موږ تاسو له دا وایو چې تاسو مهرباني وکړئ فیصله ښه صحیح وکړئ دا ځان سره یو ټیم دی یو ورځ ده یو شپه ده امان الله خان دا خبره کوي چې پېړې یو 15 منټو ته دا 11 کسان ځان له مخامخ کوي که نه نو وګورئ نو دا زموږ د مستقبل فیصله ده دې نه پس که بیا موږ غلط مشران جوړ کړو نو بیا دا کله چې څنګه روان دی علي چې څنګه ووي کېدای شي دې نه نور هم بدتر شي نو تاسو له موږ خواست کوو درخواست کوو منت دله کوو موږ دا نه وایو څوک ښه دی څوک خراب دی خو موږ صرف دا وایو چې ګوره وخت تېر شو دومره وخت تاسو وګورئ کلي دې څو شو نو مهرباني وکړئ 20 کاله موږ چې کوم کله څنګه پرېږدو موږ سره ملګري وو نادر خان مې خدای پاک وبخښي ځان ملګری او داسې نور ملګري دي هغه موږ یو سیسټم چلولی او ډېر خسته سیسټم و نو موږ وایو چې انشاءالله همدغه رنګې سیسټم به موږ چلو د کلي په سطحه او تاسو مهرباني وکړئ چې موږ له
مونږ لا دا هوډ راکئ نو انشاءالله تاسو به خفه نه یئ تاسو به په دې باندې ستومانه نه یئ چېرې یا به څه ګناه کې راځئ یا به څه انشاءالله په دې کلي به څوک خفه کېږي بغیر زمانه یا د ده نه د کلي خلک یو مونږ به په هغې باندې فخر هم کوو که ښه کار کېږي او که بد کېږي نو مونږ پرې شرمېږو مونږ پرې یادېږو بل چا ته څه زور دی نو دې وجې مونږ تاسو له وایو مهرباني وکړئ دې څیز کې لږ سوچ وکړئ دا د کلي لپاره مشر جوړول دي چې اخوا دېخوا مه کوئ نو زه ستاسو ټولو بیا دا کوم ډېر ټایم منالم ټایم ډېر خراب دی کم دی نو زه ستاسو ډېره شکریا بس دومره دی چې تاسو له غوندې سوچ وکړئ او څنګه یو پکې دی او یو انډپم دی بل هم نښه څنګه نشته یو انډپم یو پکې نو تاسو مهرباني دي دا دوه نښې دي په دې باندې تاسو خپل دغه وکړئ او فخر به انشاءالله کوئ چې واقعي مونږ دا مشران یا دا ممبران جوړ کړو مونږ به خادمان یو ممبر دغه به نه یو خادمان مثال کے طور پر ناظم دی یا ممبر دی دا خادم دی زه راځم زه تاسو نن غواړم زه به ستاسو کار کوم زه به ستاسو دا کوم نو دا زه څه شم دا خو زه نه شم چې تاسو ما لوم راکړئ او زه دې بیا ځان مې بل څه دي انشاءالله مونږ به داسې کوو او د ستاسو تعاون کوو په دغه به کېږي انشاءالله او مونږ تاسو ډېر زیات شکرګزار یم ډېره مهرباني والسلام تحفظ ناظم امیدوار سابق ینگ ویلفیئر سوسائٹی صدر اور موجودہ ناظم امیدوار صدر احمد اللہ خان دعوت پروگرام چراشی اور خود ضرور حیرت اظہار ہوئی صدر احمد اللہ خان بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير انتهائی عزتمند و مشرانو ما سره په سټیج ناس ډېر قابل احترام مشران همزولي او پندال کې ناس دوستان السلام علیکم ملګرو خبرې ډېرې دي عالم وکړي حاجي صاحب هم وکړي لہذا زه به خپل پروګرام راته څرګند کړم چې انشاءالله بندوبست به دا وي چې مونږ د دې بچو په تعلیم د دوی په تربیت د دوی د صحت په سهولیاتو او بیا د دې په روزګار توجه وکړو وعدې نه کوو وعدې درسره ډېرې شوي دي او زه خوشحال یم ډېر باشعوره خلک یې یقینا په هر څه ښه پوهېږئ د علي دې وینا ته زما په خیال ضرورت نه و ولې چې هر سړی پوه دی د دې کلي دی د هر څه نه ښه واقف دی په دې جلسه کې مې یو نوې خبره واورېده وی اپوزیشن کې په لوکل ګورنمنټ قوانین کې د اپوزیشن د سره نوم نشته یکسان اپوینټ ټولو یونین کونسلو ته میلاویږي که زه هغه کوم نو خیر دی سبا ته معلومات وکړئ ټولو یونین کونسلو ته د 47 یونین کونسلې دي او دې ټولو ته یو شان فنډ میلاویږي باقي
د ایم پی ای غنې فنډ لازمي خبره ده چې هغه یې په خپلو ملګرو باندې لګوي. بله هغه ورځ مې یو جلسه کته یو مشر پکې راغلی و. دغه مشر د ایم ایم ای په حکومت کې هم 15 کاله وزارت کړی و. د هغې نه بعد بیا 15 کاله ډسټرکټ ناظم پاتې و. غالبا چې دلته ما د چا په دعا کې د چا په خفګان څه خوشحالۍ کې مې نه دی لیدلی. خبره دا ده هوښیار خلک یې پوه خلک یې هغه خلک راولئ هغه خلکو ته ووټ ورکوئ چې کم از کم سبا ترې تاسو تپوس کولی شئ او دې کلي ته څه خدمات وي. ځکه مې دا وویل دوستانو سبا به مونږ بیا چغې وهو چې یاره مونږ اپوزیشن کې یو. اپوزیشن نشته. زمونږ هغه حکومت دی کوم چې زما د کلي خیال ساتي کوم چې زما کلي کې ډیولپمنټ کار کوي کوم چې زما د کلي خیال ساتي. مونږ په خپل کلي نظر واچو ودې ګورو چې د کوم مشر د کومې پارټۍ څه خدمات وي. زه به درته خپل نه ویم علي وویل مرابي وویل تاسو ووایم دې کلي کې مو ژوند تېر کړی دی هر څه تاسو نه پټ نه دي معلوم دي درته. خو لکه د خپل رای استعمال داسې وکړئ دوستانو چې سبا مونږ لکه خفه نه یو پرې. سبا دا پارټیانې دي نن پی ټي آی ده سبا به مسلم لیګ وي بله ورځ به پیپل پارټي وي. خو مونږ به د خپل کلي د خپلو بچو د ترقۍ سوچ کوو د دې بچو د مستقبل سوچ به کوو او څوک چې زمونږ کلي لپاره کار کوي نو زما په خیال چې زمونږ ووټ به د هغه خلک وي. دوستانو زمون مخکې دا کوشش وو بلکې په عمل کې مو وروستي دي. دلته دې کلي کې موږ یو وړوکی غوندې تنظیم وو او زما په خیال چې هغه اوس هم په ریکارډ دي 75 راځینانې پکې مونږ کړي دي. د دې د لارو مسلې وې قاسم استاد که دلته کې ناست وي په دغه لار باندې مقدمه وه عدالت کې چلېده. مونږ کېنولو قاسم استاد ته مو منت زاري وکړه حکیم خان را مو راوستو. هغه مسله د الله په مهربانۍ باندې حل شوه. ورپسې بیا بله لار وه هغه منیجر صاحب دي په پټو کې راتله خدای شته ورسره کېناستېدو او همدا مو ونه وویل چې یاره دا لار ده څه به کوو دا خو جوړول پکار ده. منیجر صاحب و جنګریز دی و محمود لاري و واصل لاري و الله دې د هغوی قدر وکړي. په خدای یقین وکړه چې دې پورې راته وویل ته دا لار جوړه کوو چې کله جوړه شي نو مونږ به پرې درځو. تر هغې پورې به مونږ دغلته نه درځو. دا بله لار وه پول سره چې کومه تللې ده مختلف خفګانونه پکې راغلي وو خو زمونږ مقصد دا و چې دې کلي انټر کېدو لار نشته. ستاسو په دعا سره لکه نن وګورئ په هغه لار نه کلي غالبا زیات تر همدولت په دغه لار دی. زه خو دا وایم لکه دلته کسان ودرېږي په دې سټیج او د مستقبل منصوبې ته له ښایي چې زه به دا وکړم دا وکړم دا به وکړم لږ ترېنه تپوس وکړئ پوه خلک یئ چې کله تاسو ودرېدلي وئ تاسو موږ سره څه وعدې کړې وې په هغه وعدو کې تاسو څو وعدې برابر کړي څو مو پوره کړي. که هغه چېرې تاسو پوره کړي خو راځه بلکل ووټ هم درکوو. زما ورو
یو موقع د الله تعالی درکړې ده او ډېرې کمې ورځې پاتې دي. یقینا په 19 تاریخ الیکشن دی، فیصله ستاسو په لاس کې ده. ښه او بد تاسو ښه پېژنئ. د دې کلي باشندګان یې د بهر نه نه راغلي. هر سړی د ښه کردار او د بد کردار نه ښه واقف دی. نو خپل د ووټ استعمال دا ستاسو که په صحیح انداز کې وشو، خو زما په خیال چې غلط خلک به د دې نه آوټ شي. که چېرې ستاسو د ووټ استعمال په غلط انداز کې او د غلط سړي په حق کې وشو، نو یقینا چې همدغه شان به یو علي به هم لګیایي، بل ممبر به هم لګیایي، بل به هم لګیایي. زموږ خو وړو کلیر کټ د دې سټیج نه سره دا وعده کوم چې جرګه سیستم به په یونین کونسل کې دننه وي، په وي سي کې به دننه وي، د جرګې سره به تمام اختیار وي. او زه درته د دې ځای نه دا وایم چې انشاءالله په لومبي اجلاس کې به قرارداد پاس کوم د خپلو ممبرانو نه چې د فنډ فیصلې به ممبران یا ناظمان نه کوي، همدغه جرګه به یې کوي. نن تاسو وګورئ لکه کم از کم 12 کیسونه دا زما نالیز کې دي چې دا وړې وړې خبرې دي د ښځې خاوند په منځ کې، د روریانو په منځ کې، هغه په عدالت کې چلیږي. مونږ خفه شو که چېرې مونږ کې اهمیت وي، زمونږ دغه کونسل کې جرګه سیسټم وي، نو عدالت ته هېڅ ضرورت نه و. دا به همدې کلي کې کېدې. دوستانو ډېرې خبرې نه کوم، لمانځه ټایم هم دی، مشران هم دغه شوي دي، خو لږ غوندې په سوچ د خپل رای استعمال وکړئ. یو شعر سره زه د خپل خبره ختمول غواړم. وای هسې څو وړې وړې ګیلې لرو، رونو نه خفګان په زړه کې نه ساتو، او مونږه جوارګر یو خو د مینې یو، مونږه جوارګر یو خو د مینې یو، او سوچ د سود او زیان په زړه کې نه ساتو، او غوس که مو سرونه شي ایمله خو، غوس که مو سرونه شي ایمله خو، وایو په میدان په زړه کې نه ساتو. दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।